बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़े मर्शद ख़ान जी कतुनको څنګه تاسو ته پته ده چې پاکستان کې څومره الکترونیک چې کمی چینل دي نو په دې باندې روزانه چې کوم د مختلف قسم ډرامې اون ایر کیږي. اوس دغه ډرامې چې کوم دي زموږ د سوسایټي سره زموږ د ژوند سره د دې براه راست تعلق وي. هر کله چې داسې قسمه ډرامې چې کوم دی نشر کیږي په سوسایټي کې نو هغې چې کوم دی د خلکو په رویو کې د خلکو په کردارونو کې د هغې په رجحان کې هم چې کوم دی تبدیلي راولي. دغه رنګې مختلف ډرامې وچلیدلې په ټي وي باندې او اوس هم چلیږي په پرایویټ چینلو باندې. په هغې کې چې کومه ډرامه اوس چې کومه ټاپ چلیږي هغه پریزاد ده. مختلف خلکو چې کوم دی د هغې ګټه اختیار کړی دی او مختلف چینلو باندې هغه سټوریز چلیږي. نو د دغې نه ظاهریږي دا چې دې قسمه ډرامو زموږ په زندګۍ باندې ښکاره او اثرات دي. نن راسه په دې پروګرام کې چې کوم میلمه دی هغه سهیل احمد دانش د جرنالیزم چې کوم دی سټوډنټ پاتې شوی دی خپل جرنالیزم کړی دی د میډیا چې کوم اثرات دي کوم افیکټس دي د انسان په زندګۍ باندې دغه دي ته پته ده ډایرک او دغه کوم تیریز چې کوم دی ریلیټ کړي دي د وجې نه چې کوم دی سهیل د دې ټاپک سره ریلیونټ ګیسټ و زما نو ما هغه ته بلنه ورکړې ده. سهیل پهله خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم. جی ارشد خان ډېره مننه ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ د دغه جوګه وګڼلو چې موږ په دغه یو قیمتي ټاپک باندې د بحث لپاره تاسو راوغوښتو. ټیک ده سهیل مختصر به خبره کوو ستاسو مختصر رای به اخلم. پهله خو ماته دا ووایه دا کوم کنټینټ چې تیاریږي کومې ډرامې پاکستان کې پروډوس کیږي مثلا ښې ډرامې شته بدې ډرامې شته ستاسو رای څه ده چې کوم کنټینټ تیاریږي اوس کومې ډرامې دي مخکې ښې وي که نه اوس چې کومې ډرامې پروډوس کیږي دا ټیک دي؟ نو داسې ده ارشد خانه چې څومره وخت تېرېږي او څومره چینجز راځي په معاشره کې دغه شان زموږ په پروډکشن کې هم چینجز راځي. ټیک ده که موږ مخکې وګورو نو مخکې به صرف یو پی ټي وي وه نورې چینلې داسې نه وې نو هغو ته به ایډز هم ښه په اسانه میلاوېدل او دغه شانتې هغو به هغه کانټنټس چې کوم وو هغه یو نوی دور و د ټي وي دپاره د هغه سوسایټي مطابق چې کوم وه سمپل کانټنټ و او ډېر ساده و ډېر ادب پکې ډېر زیات دخته و. اوس د دې نه وروسته چې کله بیا دا پرایویټ چینلز رال او دغه شانتې د پرایویټ چینل په منځ کې یو مقابله شروع شوه د ټي آر پي دپاره د هغې دپاره چې کوم دی نو دیو بیا موږ چې څنګه د پروډکشن درې قسمونه ویلي لکه درې کنټینټ باندې بیا کمپرومایز وکړو چونکې ریس سیوا شول د کې پروډوسینګ ډېر غواړي چې سیزونه پروډوس کړي په کنټینټ باندې کمپرومایز هم وشو او دې سره چې کوم کنټینټ تیاریږي لکه څنګه چې موږ په پروډکشن کې وایو چې اول د کوم سکرپټ لیکل کېږي نو دا د پروډکشن هغه اولنۍ حصه ده نو په هغې کې چې کوم دا سکرپټ لیکل کېږي نو د دې نه مخکې دوی دا سوچ کوي چې یاره زموږ دا ډرامه چې کوم دا د دې ټارګټ آیډینس څه دي خلک څه خوښوي او دغه شان چې کوم د دې ډرامې چې کوم د دې به ریټینګ څومره راځي او د دې کې موږ کوم مواد داسې شامل کړو چې هغه خلک چې کوم دغه ځان ته اټریکټ کړي. ته دا ویل غواړې چې دا کومې ډرامې پروډوس کېږي زموږ په سوسایټۍ کې نو دا د لکه موږ هغه تیوري هم ویلې وه که نه زما ذهن نه اوس د کومه تیوري وه چې کله یو څیز پروډوس کېږي نو یو چې کوم دی د عوام خوښې ته ګوري د هغې رایې مطابق پروډوس کوي چې عوام کوم څیز چې کوم دی د ډیزایر کوي خواهش لري هغې مطابق. نو که نن سبا موږ وګورو زیاتر که جیو باندې وګورو ایروای وګورو یا سپیسیفیک چینل به موږ نه یادو مختلف چینل هغې باندې چې کوم دی د عشق و محبت لو سټوریز چې کوم دي یا زیاتر چې کوم دی د خواښې انګور چې کوم تعلق وي داسې قسمه ډرامې ډېر زیات پروډوس کړي. آیا ته څه وایې چې واقعي چې کوم دی زموږ د عشق و محبت کوم کنټینټ دی زموږ نوجوانان یا زموږ سوسایټي خوښوي؟ نو ارشد خانه خوښوي ځکه چې څومره ویورز راځي څومره په هغې باندې په میلیونز اف ویورز راځي په هره ډرامه کوم چې رومانټک ډرامه وي نو د هغې نه چې کوم چینل والا دی هغه هم په هغه بنیاد باندې هغه خپل کانټینټ تیاروي او بل تاسو د چینلو کمپیریزن وکړو نو چینل چې کوم دی لکه موږ وګورو نو یو سټوري چې دی هغه بل سټوري د بل چینل د سټورۍ سره کم از کم ریلیشن یي که کریکټر یې بدل وي خو هغه تیم او هغه ریلیشن په هغه اخره کې د هغې سیم ټو سیم راځي. که موږ وګورو په جیو باندې یو ډرامه وچلېده خدا ور محبت هغه ټاپ ریټینګ ډرامه راله او هغه چې کوم د رومانټک ډرامه او پای کې لکه عشق معشوقې تا چې کوم خبره وکړه دغه خبره وه نو د هغه نه وروسته چې کوم دا نورې چینلې دي دوی هم دا کوشش وکړو چې هغه سیم دغه وله ورکړي
ټچ ولا ورکي او کریکټر ولا بدل کی ځکه چې هغه کریکټر چې کوم دی هغه یو ښه ډیلیوري وکړي او یو بل سټوري د دې سره ریلیټ کی معمولی انګل پرې چینج کی پریزات ذاتی توګه باندې ته په کم نظر باندې ګوري آیا داسې قسمه ډرامې چې کوم دی د دیم ټي آر پی خي نو اولي چې کوم دی دا پروډوسران نه پروډوس کوي لکه ښه ډراما دی خو کوالټي خلک خو خي ټي آر پی هم خو هاي ده بالکل دا خو لکه تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې د ټي آر پی هاي ده او بل دا چې لکه دا ډرامه چې کوم دا په دوه وینګلو باندې د ته مونږ کاته شو یو خو دی کې هغه رومانټیک سټوریان هم شته زه په ځای باندې په دې کې شارټ ټرم کې کریکټر کریټ کیږي او بیا انټ کیږي ډېر په خطرې خبرې یو خو دغه دا بل چې کوم دی په دې ډرامه کې د اردو لټریچر چې کوم دی د هغې هم ډېر زیات پروموشن شوی دی د هغې چې کوم دی یو ښه پروموشن شوی دی نو زموږ ینګ چې دی دا یوت دا به د لټریچر طرف ته شعر و شاعرۍ طرف ته چې کوم دی په دې باندې راغب شي بله خبره دا چې تاسو مخکې سټرګلینګ لایف هم خو چې مهنت پسند کوي بل تاسو کوم خبره مخکې وکړه چې په دې کې دا خواخینګور والا دا سیم سټوریز چې دي که نه په کار ده چې کوم د چینلز دي دیو رومانټیک سټوري ساس کې خو په دې کې ورسره داسې ټچ ورکړي چې هغه سوسایټي سره ریلیټ وي هغه سوسایټي عکاسي کوي ځکه چې دغه رومانټیک ټچ موږ خبره موږ مخکې وکړه چې په دغه باندې ویوز سیوا راځي نو په کار ده چې دوی دغه ساز هم کړي خو بیا دغه سره داسې انګلز دغه سره داسې نور سټوریانې چې کوم دا په ټچ کې واخلي کریکټرز چې د هغې په معاشره باندې یو مثبت اثر کوم ماس میډیا موږ تیریز ویلي کنه کې د میډیا امپیکټ مو خبره کړي چې د میډیا اثرات څه دي او میسج چې کوم دی د بلټ په شان انسان ذهن ته ځي بیا د انسان لایف سټایل چینج کیږي چې بیا موږ عراق وار خبره وکړو چې کوم د څنګه چې امریکا چې کوم دی یو نیریټیو چینج کو په میډیا باندې خلک چې کوم دی څنګه مسلمانان څنګه خودل یا چې کوم 9/11 نه لکه د میډیا امپیکټ خبره کو نو داسې قسمه مختصرا زموږ دی ویورز ته وایي چې چېرې دوی داسې ډراما ګوري دی لایف به څنګه چینج کیږي په دې په ذهن باندې څه اثرات دي جی ارشد خان دا ډېره ښه پوښتنه ده میډیا اوس که یو سړی و چې یاره دا ډرامه خو ما وکتو په دې به ما په لایف هېڅ چینجز رانه نو دا به غلطه وي ځکه چې د دې اثرات شته موږ یې تیري ویله کلټیویشن تیري نو دا ورو ورو ستا په ذهن کې کلټیویټ کېږي لکه څنګه چې موږ فصل وکرو دا ورو ورو غټېږي که نه څه موږ وکرو هغه بیا غټېږي نو دغه شان چې کوم دی دا میسیجز چې کوم دي دا زموږ په ذهن کې کلټیویټ کېږي دا زموږ پر ذهن باندې اثر لري نو چې ستا په ذهن باندې یو څیز اثر ولري ستا عمل چې کوم دی ستا ایکشنز به هغې مطابق کېږي بله تاسو وویل چې یاره دا کلټیویشن چې کوم دی د دې شاته یو غټ پرپز هم کیدی شي لکه اکثر خلک دا ګیله کوي زموږ پښتانه هم دا ګیله کوي چې یاره موږ میډیا چې کوم ده غلط ایکسپوز کوي او موږ چې کوم دی زموږ میسج دنیا ته غلط ځي د دې اثرات چې کوم دی هغه یو خو ستا ذاتي طور باندې چې کوم دی لکه اوس په میډیا کې تاته یو څه شوش یا یو نوی ټرینډ راشي یا یو نوی فیشن راشي نو هغه تاته هغه په میډیا کې وښوی شي هغه ستا ذهن کې کلټیویټ شي هغه ستا ذاتي ستا په لایف باندې د هغې اثر دی یو اثر چې کوم دی هغه دا چې ستا کوم نمایندګي کېږي په میډیا باندې او هغه ستا نه بل نیشن یې ګوري یو بل قوم یې ګوري نو هغه به چې کوم دی هغې په ذهن کې به ستا مطابق میسج چې کوم دی هغه به کلټیویټ کېږي او هغه به ستا مطابق چې کوم دی هغه شانتې سوچ کوي کوم چې ستا په ډرامه کې ښودل کېږي جی سهیل خان ستاسو ډېره ډېره شکریه کتونکو د پروګرام په اخره کې به موږ دغه خبرو کوو چې کومه د میډیا یو تیوري موږ وویله د میډیا څه موږ د دې اثرات ریلیټ کړو چې دا میسج او دا څیزونه زموږ په ذهن کې کلټیویټ کېږي لکه څنګه چې روټر یا دا څیزونو باندې موږ پټې اړو که نه او بیا پکې څه کوو داسې چې کوم دی دا میسج چې کوم دی د نامز ویلیوز چې کوم دي دا کردارونه او دا لو سټورۍ چې کوم دی زموږ په ذهن کې لکه د تخم دوی کوي نن سبا که تاسو وګورئ د عشق او محبت چې کوم دی دا سټورۍ نه ډېر زیات سیوا شوي څوک خپل نسونه کټ کوي څوک چې کوم دی خودکشیانې کوي څوک چې کوم دی مختلف طریقو باندې خپل نفس چې کوم دی هغه ډیمیج کوي او هر سړي ته چې کوم دی ځان یو هیرو ښکاري په سوسایټۍ کې چې روزي یو جینۍ ته چې کوم دی ځان هیروین ښکاري او بیا دې ځای کې چې کوم دی دا د مایوسۍ شکار کېږي ځکه چې د هغوی کوم لایف سټایل یا هغه ډېر هیوي لایف سټایل چې کوم های لیول ورته موږ ویلی شو او هغه چې موږ هم ایکسپیکټ کوو موږ د خپل والدینو نه موږ د خپل زندګۍ نه موږ هغه څیزونه غواړو چونکې ډراما صحیح وي لکه دا ډراما ده نو ډراما څیز چې کوم دی هغه یو خوب وي هغه یو ډراماټایز څیز وي نو هغه په حقیقت کې هغه ډېر په کمه باندې پاسبل وي نو دې لپاره موږ له پکار چې موږ میډیا لیټرسي کوم ټاپک دی موږ له پکار چې د میډیا تعلیم حاصل کو یعنی کوم څیز زه ګورم د دې به ښه اثرات صحیح د دې به بد اثرات صحیح او آیا د دې وروسته چې کوم دی څه مقصد کیدی شي په ننني پروګرام کې زموږ د طرفه دا ټول هر څه مال اجازت راکړئ د الله په امان